یو کتاب مې کتلی عالم واقع لیکلی چې یو کس یو لوري وشوه، دویمه، درېیمه، څلورمه، شپږ لوڼې وشو. او عجیبه خبره دا ده چې دا سړي خو پرې خوشحاله وي پلاران اکثر، خو چې د هلک دا مور که نه خواښي د دې په اړه باندې تلي چې دا لورې ولې وشوه زما له زوی، حالانکې د دې جنس یې واشو، د دې پارټي ګرانه شوه، خو بیا هم پرې خفه وي. دا سړي شپږ لوڼه وشوې، اووم اولاد یې چې کېده نو د ښځې پسې ټوپک راواغست، وایي که د دې نه بس دی لور وشوه نو بس دا سر دې خوروم، ستا به صرف لور کېږي، زما زوی په کار هغې په جلا ګوتې پورې کړئ، الله سره تعلق وي، الله زما د خاوند پوهېږي. دا خو جاهل دی نه پوهېږي، هلک ورکول او جنۍ ورکول خو ستا په لاس کې وي، د الله نظام چلېږي. د شپې دا خاوند اوده د خوب ویني چې د قیامت ورځ قایمه ده، فرشتو په زنځیرونو کې تړلی او جهنم طرف ته مې راکاږي، په دې کندو کپرو کې مې کله خوله راځي او کله پوز او کله مخ ویني راغه روانې دي په تکلیف کې، او فرشتې وي به د جهنم واجب دی ورلړی. او زه دا چغې ویم چې پرې مې دی، وی په دې راښکلو راښکلو کې د جهنم دروازې ته چې ورسېدم ما یې زه بس اوس د خیر نشته، وی دې کې زما یو لور او یو بچی د جهنم په دروازه ولاړه وه چې ښه زه به یم زما بابا جان به تاسو جهنم ته وړی، دا نشي کېدو. د دې فرشتو هر چاله بل ورځي، خو د نابالغ ماشوم بل نه ورځي، ځکه دا معصوم وي، څنګه چې فرشتې معصوم وي، د نه ګناه نه کېږي، دا معصوم بچي ناست دی مونږ ته. دا فرشتې وي چې دې معصومې سره به څه کوي، نه زما بابا جان به په دې دروازه نه بوځي. دا فرشتې یو بل ته وایي چې د جهنم خو بله دروازه هم شته، راځئ چې په دې بله ورلړو. نو بیا چغې شروع کړې، دې کې د جهنم په دویمه دروازه یې بله لور ولاړل، او یې ښه زه به یمه زما بابا جان به تاسو جهنم ته وړی. دا فرشتې یو دروازې نه بوځي چې شپږمې دروازې ته یې بوتلو، نو په شپږمه دروازه شپږمه اخري لور ولاړه ده. نو فرشتې وایي چې نه که دې سړي خو شپږ لوڼه دي او د جهنم اومې دروازې دي، داسې معلومېږي په اومه دروازه به د لور نه یه، راځئ چې ځان ته خلاص کړو ورلړئ. خو چې د اومې دروازې ته ور روان کړو نو دې د خوب او بسترې نه راپاڅېد، راټوپ یې کړو او رامنډه یې کړه، ښځه ته په خپو باندې پرېوځي، وایي خدای ته وګوره ما له لور راول، دا ما د زوی ضرورت نشته چې ما د جهنم د اومې دروازې نه خلاص کړه، زه به د جهنم نه بچ شم.